ټولو کارکنانو ته خراج تحسین پیش کوم چې کله مرکز نه حافظ نعیم الرحمن صاحب اعلان کړی دی چې تاسو روزئ میدان ته، نو دې میدان ته شوي دي، خو موږ د څه دپاره راوځو؟ دا اوس چې ما دا مونږ نارې لګولې د جماعت اسلامي دفتر نه په دې جلوس کې را روان شو، نو مونږ وایو چې سولر پالیسي مونږ نه منو، مونږ په پټرول او په ډیزل باندې لیوي نه منو، مونږ په بجلۍ په قیمت کې اضافه نه منو. دا نارې مو لګولې، یو ملګري راته وویل چې ګیس پکې پرېښودو، نو هغه شاعر ویلي وی تنها ما باغ باغ شد کوم به کجا کجا نهم، چې ټول بدن زخمی زخمی دی، دا پنبه او دا کاټن چې دی دا زه به کم ځای باندې کېږدم، دا کم ځای زه وچ کړم او کم ځای نه دا وینې پاکې کړم. ټول بدن ټول هر ځای کې غلا ده، هر ځای کې ډاکه ده، ټول پاکستان 25 کروڑ عوام په اور کې ولاړ دي د دې ظالمانو نه. دا د اویاو د اتیا کالو نه چې مسلط دي، او کله یو کینی او کله بل کینی، او دا قوم یې دوکه کړی دی. نو زه دې قوم له دا وایم چې تاسو دوه خبرې یادې وساتئ، دوه خبرې. یو دا ده چې تاسو کې کم طاقت دی، په دې قوم کې کم طاقت دی، په دې عوامو کې. نو افسوس خبره ده چې تاسو له خپل طاقت نه خبر په کومه ورځ چې تاسو له پته ولګېده چې په موږ کې طاقت شته او په موږ کې قوت شته، نو تاسو به په هغه ورځ باندې ازاد یې. په هغه ورځ به په دې ملک کې مهنګایي نه وي، په دې ملک کې به پټرول نه ګرانېږي، په دې ملک کې به ډیزل نه ګرانېږي، په دې ملک کې به ګیس نه ګرانېږي، په دې ملک کې به دا ټکسونه ظالمانه نه لګي چې کوم تاسو خپلو پیسو باندې سولر واخلئ، بیټرۍ واخلئ، انورټرې واخلئ، او بیا حکومت راشي او هغې وایي چې موږ ته ټکسونه لګوو. نو دا به بیا نه وي، خو چې تاسو په کومه ورځ باندې خپل ځان وپېژنده او خپل طاقت هم وپېژنده. تاسو له خپل طاقت اندازه نشته دی. 25 کروڑ عوامو ته زه دا وایم چې نن واحد جماعت اسلامي ده چې د کراچۍ نه راواخلې د خیبره پورې او د چتراله پورې او د ګوادره پورې په روډونو باندې ولاړ دي. آیا د خپل ځان دپاره ولاړ دي که نه ستاسو دپاره ولاړ دي؟ دا ګراني یوازې په جماعت اسلامي راغلې ده او که نه دا ټول قوم باندې راغلې ده. نو مونږ دا وایو چې تاسو خپل ځان وپېژنئ، او په کومه ورځ چې تاسو خپل ځان وپېژنده په هغه ورځ به دا مسله حلي. او دویمه خبره دا کومه چې تاسو جماعت اسلامي وپېژنئ، تاسو لیډرشپ وپېژنئ، تاسو اخلاص وپېژنئ، تاسو دین وپېژنئ، او تاسو قرباني وپېژنئ. په دې ملک کې چې څوک ورکوي دا د 80 کاله او 80 کاله نه چې تاسو ورته ګډېدلي یئ، تاسو له دې جنډې اوچتې کړي دي، تاسو د دې لپاره زنده‌باد ویلي دي، تاسو د خپل ژوندونه وقف کړي دي، تاسو سره همدغه سلوک وکړو چې دا کم په اور کې نن سوځئ. نو چې جماعت اسلامي به وپېژنده چې یو داسې تحریک دی، یو داسې منظم نظریه ده چې دا خالص د الله د رضا لپاره په دې دنیا کې په دې پاکستان کې جدوجہد کوي، جهاد کوي، د دې لپاره چې د دې ملک نه دا پلیت نظام او د هغې ساتونکي لیډرشپ دا لرې کړي. چې کله تاسو په دې خبره باندې پوه شوئ د جماعت اسلامي سره به ملګرتیا وکړه، نو انشاءالله دا ملک به د دې ظلم نه، د دې فساد نه، د دې بدامنۍ نه او د دې چاپلوسۍ نه چې کوم د دې امریکې او د دې ظالمانو دوی کوي، د دې نه به په هغه ورځ باندې آزاد شي. دا ظالمان ستا او زما په نوم باندې د دغه ډاکوانو نه په سود باندې قرضې اخلي او دوی پې خپلې عیاشۍ کوي، او زمونږ باندې د هغې سود هم راوړي او زمونږ باندې هغه پیسې هم راوړي. زمونږ په خزانه باندې، زمونږ په ملک باندې بوج راځي او دا زمونږ نه وصولي کېږي. هغې چې ورته بیا څه وایي چې دا ټکسونه سیوا کوي، هغه ټکسونه بیا دې سیوا کوي او دوی پې خپلې عیاشۍ کوي. نو زه دې حکمرانانو ته دا وارننګ ورکوم چې هغه ورځ نږدې ده انشاءالله چې دا قوم به ښه او بد وپېژني، دوی به غل او ساز وپېژني، او انشاءالله چې څنګه په نوره دنیا کې انقلابات را روان دي